वालेकुम उम्मीद है तاسو به ټول روغ جوړ وي نن ویډیو تاسو ته زه د کورونا او کورونا ویکسین باره کې چې کوم غلطي پروپاګاندا روانې دی باره کې کومه لکه چې کومه راسه د کورونا بیماری راغلې ده د موږ په معاشره کې چې کوم جهالت دی د ډېر ښکاره کوم ته که هغه تعلیم یافته خلک دي که هغه چې کومه د انپړ خلک دي چې کومه د جهالت او مظاهره وکړله مختلف پروپاګاندا کې د یقین وساتل نو هغه ډېره د افسوس خبره ده مونږ چې هر قسم په فیسبوک کې په یوټیوب کې خلک ویډیو شیر کی یا بل شی د شیر کی مونږ یقین پې کوو نو لږ پکار دی چې مونږ د خپل فیلډ خلکو ډاکټرانو نه هغه نه مشورې اخلو هغه خبرې باندې یقین کوو هر سړی خپل فیلډ وي نو مونږ ته چې یو کس وایي چې دا نقصان دی مونږ په هغه باندې یقین کوو انپړ کس به وي نو ډاکټر په خبرې باندې یقین نه کوو لکه چې مخکې کورونا راغله پاکې تاسو ته پته ده چې تاسو ډېر کسانو دغه پروپاګاندا کړې وه چې ډاکټران ستنې ورته لګوي د زاروالي یا کورونا شته هم نه ده یهودي سازش دی خلک پیسې پې اخلي مختلفې چې کومې دي دغه کوم کنسپیرسي تیوري ورته وایي دغه فیسبوک کې خلک یې شیر کولې اوس په ویکسین باره کې لکه اوس مخکې خلک وایي چې ویکسین ولې نه راځي اوس چې ویکسین راغل په ویکسین باره کې مختلفې پروپاګاندا دي خلک یې نه لګوي اول یې ویل چې راځي نه او چې راغله اوس یې نه لګوي ولې نه لګوي خلک وایي چې دې نه مختلف چې کومه دي یو دلته چیپ ور لګوي مقناطیس کله کله مقناطیس والا ویډیو راشي نو اوس تاسو خپل ذهن یوز کړئ کامن سینس یوز کړئ که دغه چیپ والا مسله وه نو موږ ته په بچپن نه ونڅه اوس په هغه کې تقریبا 9-10 بیماریانې دي زړې والا ده ټیټنس ده د شیري وړو ماشومانو والا 8-10 انجکشن دي هغه موږ ته دلته لږ انجکشن دی نو پکې موږ دا چې کوم چیپ ولې نه چوي نو پکې خو چیپ چولی شي که څوک یې چوي نو دا غلطه خبره ده چې کورونا ویکسین کې دلته چیپ لګي بله یو دا غټه پروپاګاندا دغه ده چې دې نه جنسي مسایل پیدا کېږي ماشومان سړي نه پیدا کېږي یا قوت یې ختم کېږي دغه بالکل غلطه خبره ده په پولیو باره کې هم دا خبره ده دغه پروپاګاندا چې راځي دې باره کې شاته یو سایکولوژیکل ریزن وي د خلک چې کوم شي نه زیات یاریږي نو هغه پروپاګاندا زیات کوي نو کېدای شي د مونږ خلک د جنسي مسایل نه ډېر زیات یاریږي دې وجه نه دغه پروپاګاندا ده چې یاره دا ویکسین واره نه چې کومه دي ماشومان پیدا کېږي نو که تاسو سوچ وکړئ په یورپ کې خو ماشومان چې څوک پیدا کېږي ته الټا پیسې ورکوي هلته آبادي کمه ده او د کوم تھرډ ورلډ کنټریز دي پاکستان انډیا کې په دې کې خو پاپولیشن یو دومره زیاته ده چې دا یو غټه وجه ده چې پاکستان په انډیا د نورو کنټریز کې ترقي نه کېږي نو د بهر ملکونو ول خلک سجش کوي نو دغه به وایي چې پاکستان به آبادي زیاته شي او چې کله آبادي زیاته شي د ترقي کمه کوي نو دغه به الټا روان دي نو دا خبرې مطلب سینس نه اخلي هغه دماغ نه اخلي چې کوم تاسو پروپاګاندا خپروي د ویکسین باره کې بله یو دغه دی چې هغه تېر هفته یو میاشت مخکې یو ساینټسټ و یغه یو ویډیو راغلی و پیغام راغلی و چې دوه کله نه بعد د ویکسین چې چا لګولی کسان به مري هغه بالکل چې کوم دروغ دي په لکونه ساینټسټ دي میډیکل فیلډ کې هغه یو طرف ته او صرف یو کس یو خبره وکړي په باندې مونږ یقین کوو هغه باره کې چې کومه دي ډېرې کنټروورسي راغلي دي ډېر کسانو په باندې اعتراضونه کړي دي هغه چې کوم کس دی حالانکه هغه نوبل انعام اخیستی دی خو هغه خپل کوم شهرت دی په غلطه طریقې سره هغه یوز کوي نو هغه چې کومه د بالکل غلطه خبره ده نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې یو خو د خپل فیلډ کس نه مشوره اخلئ د ویکسین باره کې ډاکټر نه مشوره اخلئ ما په کلي کې هلته تپوس کوو تاسو ویکسین ولې نه لګوئ نو ما ته به وویله چې نه دې نه ماشومان سړي نه پیدا کېږي دې نه دوه کاله بعد کسان مري مختلفې ما ته وجې راوښولې چې ما تپوس دې نه وکړو چې تاسو دا خبره چا کړې ده نو ما ته به وویل چې فلاني راته کړې ده فلاني راته کړې ده که یو ډرایور به و عام سړی به و یا مطلب میډیکل فیلډ سره به نه و نو ما ورته ویل چې ته په هغه یو کس باندې ولې یقین کوې تا هغه نه تپوس وکړه چې تا ته دې باره کې چا ویلي دي نو هغه نه څه جواب نه وي مطلب تاسو ته هر یو کس دلته راشي تاسو ته ووایي چې دا نقصاني ده تاسو په باندې بیلیو کوئ یقین ساتئ لږ خپل چې کومه د ذهن هوښیار کې هغه نه د میډیکل فیلډ نه ډاکټر نه مشوره اخلئ هر څوک باندې یقین مه کوئ مختلفې په فیسبوک کې په یوټیوب کې په هر شي کې مختلفې په هغه کې پروپاګاندا کېږي د ویکسین باره کې هر شي باره کې دا باندې یقین مه ساتئ ما خپل هم کومه دواړه ویکسین لګولي دي خپل کور والته هم لګولي دي نو اوس خو پاکستان کې 18 سال نه زیات هم ویکسین لګي چې عمر زیات وي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې 1166 ته خپل شناختی کارت نمبر ولګئ نو په کوم ځای کې تاسو لکه کې په هر ځای کې ویکسین لګي او هغه د لکه په واڼه کې 3 ځایان دي په هسپتال کې کوم ډي ایچ کیو هسپتال دی هغه هغه کې دی شولام هسپتال کې دی او توی خلو والا دی او یو مولوي خان سره دی په مسعود دی کې او په ډي خان کې چې کومه دی هغه ډي ایچ کیو هسپتال کې ایمرجنسي کې لګي
او پولیس لاین کې او هغه مفتی محمود هسپتال کې لګي. نو په داسې هر ځای کې مختلف ځای دي سنټر دي پاکي ویکسین ولګوي او ویکسین دغه فائدہ ده چې ویکسین چې کومه دی تاسو د صرف کورونا بیماری چې کوم هغه غوي کمپلیکیشن وي کوم کس بیماری نمبري هغه نه بچ کوي. نو په نن بعد تاسو دا مهرباني وکړئ مخکې نور بیماریانې کې دا شي راشي نو دا غلط فهمي او دا چې کومه دی دروغ دا مخوروي ما به دا باندې یقین ساتي. مهرباني.